رمضان المبارک چې مقصد قرآن پاک کې الله رب العالمین ښیلی دی چې د دغه روزې مقصد تقوا ده، ضبط نفس دی، سلف کنټرول، پر ذات باندې کنټرول راوستل، ځان له ډېر فضوله کارو له بد کارو څخه ساتل او خپل تزکیه نفس کول، خپل ځان پوهول، خپل شخصیت جوړول، د الله له خوفه څخه د دنیا له بدو کارو له بیکاره له فضوله کارو څخه راګرځېدل او د نیکۍ و خواته تیارېدل. رمضان مبارک اجتماعي عبادت دی، یو اجتماعي تقوا په دا ماحول کې جوړیږي. په کروڑاو مسلمانان په یوه میاشت په یوه حال کې روزه نیسي. رمضان مبارک ته چې موږ وګورو، مختصرا دا د انقلاب ذات او د انقلاب معاشره او د انقلاب ریاست او د انقلاب امت میاشت ده، له خپله مقصد سره آشنا کېدلو میاشت ده، دا د مغفرت د ګټلو، د جنت د حصول او د الله د رضا د حاصلولو میاشت ده. دا څونه بختور میاشت ده چې د یوه فرض ثواب د اویا فرضو برابر دی. یقینا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې په کله دا میاشت راتله نو په ده کې به یو بدلون راغی، یو رحم او د شفقت ماحول به جوړ سو، یو سخاوت به وي، یو کشاده دلی او وسعت قلبي به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوی مبارک کې په عادات او اطوار کې به راغی او یو فراخ او د سخاوت ماحول، د انساني خدمت او سخاوت او عبادت او د خیر و کارو ته هر وخت چمتو اوسېدل، بیداره اوسېدل، روحانی بیداری، اجتماعي بیداری، جسمانی بیداری او دا ټول کارونه اجتماعي طور یوه ګړۍ یوه ساعتکۍ هغه د الله د دین لپاره انسان بالکل تیار وي. نو ورونو، دا د قرآن پاک د الله آخري کتاب چې نازل شوی دی، د دغه میاشت عظیم الشان کتاب د الله رب العالمین په دا میاشت کې نازل کړی دی. دا د شب قدر میاشت یوه هغه شپه چې په آخري عشره کې په آخري 10 ورځ کې راځي، د یوې شپې عبادت د درې څلور اتیا کلو ثواب لري. یوه شپه د 1000 میاشت د عبادت برابر ده. دا څونې ښایسته موسم د نیکۍ، د ثوابو او د عبادت او د تلاوت کلام پاک او تر ګردو زیاته دا چې په کلام پاک باندې سر خلاص او د قرآن پاک تلاوت وکړو، په دغه کې غور او فکر وکړو. نو ورونو، روزه کې خالي سړی به دا نه کوي چې مړی علاقه او اوبه علاقې، بلکې هر شی به یې کوي، فضوله کار، بد کارونه، د بل حق خوړل او بل ته ښکنځا کول، د بل غیبت کول، د په بل چا پسې بد رد ویل او د انسانانو خدمت، انسانانو ته د دین دعوت ورکول، د دین وخواته راغوښتل، د رجوع الی القرآن، رجوع الی الله، دا یو ماحول جوړول، دا د مسلمانانو اجتماعي ټریننګ دی. 900 غنټې که د نویستي ورځو به نو 900 دي، او که د درس ورځو دا روزه وله نو 920 غنټې له شپې قیام اللیل دی، د شپې درېدل، زړل، مغفرت د خدای څخه غوښتل، د خپلو ګناهونو معافي غوښتل. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا فرمایي، عظیم شان پیغمبر مهربان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې د ایمان او د احتساب په نیت باندې دا روزه ونیوله او پوره احتیاط یې وکړي او ځان یې بدل کړي، د هغه ټول تر ګناهونه معاف. الله رب العالمین یې دا یو مخفي عبادت دی، دا خالصتا زما لپاره دی او زه به ودته اجر ورکوم. نو ورونو، دلته خبره دا راسي چې موږ چې کله روزه ونڅو، تبلیغیان، حاجیان، دینداره خلک، موږ یو پر ځان باندې دونې روزه څخه پریشانه سوي نفسیاتي طور چې حاجي صاحب بجای د دغه چې په د ده تندی غاړه وي، دی د خلکو خدمت وکړي، دی پر مزدران باندې، پر ښځو باندې، پر زنانه باندې، پر بچیان باندې مهربانه وي،
د یو قسم مارشل لګولې دي، وروره لوی کاکا دی، لوی ماما دی، لوی لالا دی او کور ته راغی، زنانې وروره په خون کې ځینې پټ سي، هلکان ځینې په طاق کې، او دا یې چې بس روزه ده او روزه ده. یعنې روزه یې پر ځان هم بوج کړې ده، پر جهان هم بوج کړې ده. یو پوره د خوف ماحول یې جوړ کړی وي. دا رویه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ژونده سره هېڅ سمون نه خوري. دلته به ستا تندی غواړ وي، ستا پر خوله باندې به د خیر خبرې وي، د دین خبرې به وي، د خدای د قرآن او د حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام بهترینه مجلسونه به وي. او دا بیا د خوراک او د شک لپاره هم نه ده، بلکې د مظلومه خلکو، د محرومه خلکو د خدمت رواج ده. موږ ماښام لره دونې سامانونه اخیستي وي چې پر ورځ یعنې ماسپښین وخت موږ د شربتو او د خوراک او د قسمه قسم خوراکو تیاري کوو. ماښام پر دسترخوان دونې شیان ایښ وي چې بیا یې خوړلی نشي. نو په دا خوراک څښاک کې نور مسلمانان ګډول او وروڼو په غوړ تندي ګرځېدل، موږ جنګونه کوو، فسادونه کوو. هر وخت چې یو غلط کار وکړو موږ یې مړه د روزې ماخذه مو هلکه د روزې ماخذه سړی بیداره وي. په روزه کې صحابه کرام جهاد کړی دی، جنگ بدر روزه کې شوی دی، مکه په روزه کې فتح شوې ده. اتم هجري کې مکه چې رسول الله کرم صلی الله علیه وسلم په لسم د رمضان مبارک فتح کړې ده. نو ډیر لوی لوی کارونه په رمضان مبارک کې کړي دي. دا خو روزه چې ده د انسان د ایمان کمزوره بیټري مضبوطوي. په دا کې دا تا څه جنجال جوړ کړی دی؟ لوی کاکا پښتنه روزه یې له کوي نه او د روزې تقاضې پوره کوي نه. دا تماشې او دا جنګونه، دا شکنځه، دا بد رد ویل، دا له روزې، دا د روزې نواقص دي، دا روزه بې مقصده کوي. الله رب العالمین د موږ ته د روزې د ټولو تقاضو د پوره کولو توفیق راکړي. الله د موږ له بدو کارونو څخه وساتي او د نیکۍ و خواته د الله تعالی و موږ ته رغبت را پیدا کړي. الله رب العالمین د